अस्सलामुअलैकुम जी तاسو ټول ته یو ځلې بیا هرکله یو پروګرام سحر په خیر کې زم پروین ګیلانی او سره ملګرتیا کوي سلوی خان څنګه ده پروین شکر تاسو ښه شکر الحمدلله بالکل جی نیو سټوډیو نه موږ سره موجود دی مدثر حسین السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره زیاته مهرباني تاسو موږ لا موقع راکړه چې نن سټوډیو کې موږ تاسو سره کینو او تازه ترین خبرونو ورسره تاسو کوم دلچسپ غپ شپ ته دا غینه محسوس شو دلچسپ غپ شپ ذکر تاسو کو نو داغي شخصیت انټروډکشن وزو کما خان دما مدثر ब्रेक न मख के तासु बल सवेल ओके जी मुंग से नईमुल्ला यूसुफ से मौजूद है और ढेर ढेर हल्के प्रोग्राम के अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ढेर मन अल्हम्दुलिल्लाह दारा तो ब्रेक न मख के तसे दी जी कम दे कना हां ब्रेक न मख के तसे यार तो वाय बता ना लगा बार वेल जरूरी वली मुदस्सिर دا ریکارډینګ راځي بلکې زما مثلا نه رحمت تاسو وای چې څه ویل لکه نیم سے دھمکی مرا کړو به او یس بالکل زه ریکارډینګ راځي شم اوسې ویلو نه نه تاسو تعریف کوو خو ما ته یې بس نه ارزل ته یو ټکه مې استعمال وکړ خو دغه څه نشته چې نعیم یوسف زید ته موجود یم داغوي گفتگو نه موږ په خپل هم ډیر زیات انجوای کوو او هغه کې پارټیسپیټ کوو او یقینا تاسو خلک به هم ډیر زیات انجوای کوي بالکل نه چې کوم زموږ موضوع دی هغه طرف ته راشو بالکل عموما موږ ګورو چې ودونه یې نو په ودونو باندې سي د دوه فیملیز چې کوم دی یو نوې سلسله شروع کیږي ریلیشنز تاسو ایکسټرا کیږي نور خلکو سره تاسو میل ملاپ او سيزونه سیوا کیږي خو زموږ په ملک کې سچويشن لک شانتي ډیفرنٹ دی لک شانتي نه خو ډیر ډیفرنٹ دی په ودونو باندې چې کومه خرچي کیږي هغه تاسو وګورئ اسپیشلی د فیمیل سایډ ته کوم وګورو نو په هغه لپاره چې کوم هغه سامان او سيزونه او جهیز تیارولي نو هغه د مور پلار لپاره لوی درد سړي یار دا بم کوي بیا په هغه ټول غلط سیز دا وشي چې کله د الکان د طرف نه ډیمانډز راشي دا غي فیملی د طرفه چې دا هم ورلو کې دا پکشتو کې نشته او یو نوې سيناريو خو ریسنټلی موږ دا هم کتل چې ډیر خلک دا وایي نه جهیز नहीं चाहिए बस आपकी बेटी हमारी बेटी دا خبره خو کی خو اومغه جنې چې کله بغیر د جهیز نه کور ته لاړ شي نو دا غي نه هغه عزتي نه دا غي غریبي هغه ویلیو نه هغه فیملی کې دا غي شمولیت هغه شانتي ایکسپټ کولی شي لکه ډیر فرق منتخکاری هغه سټیټمنټس کې او هغه پریکټیکل سيزونو کې جهیز تلانت خو ځکه ویل شوی دی چې کله د دوو کسانو د ملاپ او د رشتې هغه شروعات د مفاد نوشي د هیرس نوشي د دې نوشي نو هغه رشته په ټول عمر څنګه وچلی ځکه د تلانت ویل شوی ځکه چې دا ټول عمر ژوند چې دی هغه الک او جنې له تکلیف کی بل او په دوه خاندانونو تباہ کوي ایگزیکټلی ودونه چې دی واده د الک جنې د دې لپاره نه کیږي چې هغه د یو بل مالی فائدې ورکړي بلکې هغه د دې لپاره کیږي چې هغه د یو بل ژوند کمپلیټ کړي ځکه ورته وایي چې دا د ګاډي پې دی دوه د سيزونه چې هغه د یو بل ژوند کمپلیټ کوو مخ په وړاندې ژوند بیایي نو هغه ټول عمر ژوند چې دی هغه یوازې د دوی دواړو د یو بل سره هغه تعلق خراب نه وي بلکې د دوی راتلونکي نسل چې په هغو باندې نفسیاتي اثرات پرېباسي دغه کم تعلق چې هغه د پیسې په بنیاد جوړ شوی ځکه جهیز یو لعنت دی بل بدقسمتي دا ده چې موږ اسلام هم دا وایي چې ځان له بل مسلمان رور خور له هغه څه خوښې چې هغه ستا خپله خوښي ستا په خپله فایده کوي نو زموږ دلته دا ده چې زموږ خپله لور چې بیا هم دغه کسان چې کوم جهیز غواړي د هغه فیملیز او د خلکو خبره کوم دغه لالچیان خلک چې نو هغوی د خپل لور دپاره به داسې زوم ګوري چې هغه د هغې د لور غلامي چې هغه د هغه لور له هر قسم آسایشونه ورکوي خو چې دوی وله هېڅ ونه کړي او چې هغه عمر لا د لور په لاس کې ورلکی بالکل د لور په لاس کې دی او د دوی خیال زما زوی ورنکی بالکل خو چې کور ته د زوی لپاره خزر اولي نو د هغې نه به دا ایکسپیکټ کوي چې هغه به د دې کور ځان له هم سامان راوړي زما د کور د چلور سامان به هم راوړي او بیا به مسلسل تاسو به کتلي په دې 13 ورځو کې داسې واقعیات مخې ته راغلو چې بلکې اوس په مخ ویډیو ډېره چلېدل وه په انډیا کې چې د هغه جینۍ چې کله هغه بالکل هغې چا سوسایډ کړی چې ستا چونکې بچی کېږي نو د دې هغه ټول خرچه چې دا پیسې او تقریبا 10 لکه هر څومره ډیمانډ چې کړو 10,000 روپۍ هم خلکو ته ګراني داسې فیملی شته داسې مسلې شته د خلکو نو په هغه بنیاد داسې قسمه کړي نو جهیز ته لعنت ویلی شوی هم د دې وجې دی چې هغه ژوند تباه کوي او هغه ژوند په دې بنیاد نه تباه کوي چې صرف هغه جینۍ په تکلیف کې اسخر په کور کې بلکې کم خاوند چې دا واده شوي لکه هغه زه خو یم چې موږ چې کله ستاسو په دفتر کې هم د
ملګري سره لږ غونډه کې خبرې ګډې وړي شي جی. نو هغه یو غنټه 2 غنټې چې تدې سیناسي چې تا هغه سره خبرې نه کې هغه سړي ته ډېره ګرانه نو بیا د څه څه خاون با دا ټول عمر څنګه تیری نو هغه عمر اندازه سړی بیا د دې خبرونو لګولای شي چې د ډیماند په بنیاد باندې د خزه او د خاون رشتہ جوړیږي یا د خواخ اسخر او د انګور رشتہ جوړیږي نو دا غي فائدہ څه ده د ځکه لعنت ته بل د دې بل غټ منګه نقصان چې دی ادا ده چې هم پاکستان کې نو تاسو خبرو کړ په دې ریجن کې هم ده پاکستان کې سپیشلی زیاته ده په پښتنو کې لګ ډیره کم ده پښتنو کې دا بل لعنت زیات ده د خرچو ده پاغي باندې خبره کوو او د جهیز د معاملات چې دي دا بیا په نورو ځایونو کې کم زیات دي په پښتنو کې هم شته د هغې د وجې مور او پلار څومره په سټرس کې چې لور پیدا شي موږ په پروګرام کې خبر هم کړه کنه چې د لور د پیدایش د هغه اولنې د خوشحالۍ حق د هغې نه موږ ځکه کله کله بدقسمتي دا جوړه شي چې لور پیدا شي نو مور پلار په وجاړي مور په وجاړي چې هله لور مو شوه د هغې وجه دا نه چې لور وشوه هغه هم د خدای نعمت دی رحمت دی خو مسله دا چې د هغو سره د هغه وخت نه غم شي چې دا به واده کېږي نو دې له به زه جهیز څنګه پوره کوم دې له به زه سامانونه څنګه پوره کوم او وخت په وخت باندې چې لویږي نو هغه جینۍ هم د دې بنیاده چې کله کله هغې ته خبره کېږي ته نوی پیدا نو دا به چل شوی نو هغه هم د احساس کمترۍ ښکار کېږي هغه چې زه خو څه بوج غوندې یم زه د دنیا ته خدای پاک د انسان په شکل کې غورالیږلي یم دشي د مور پلار دپاره څومره سټرس ډېر پلاران موږ داسې لیدلي دي چې هغه د جهیز د وجې د بچو د جهیز د وجې د وجې خودکشیانې کړي دي هغوی قرضیو کې بیا په بوج قرضې وکړي بالکل او په ډېرو غلطو کارونو باندې مجبوره شي غلاګانې وکړي ډاکې وکړي صرف د دې لپاره چې زما دا لور ظاهره د لور ده بچی دی چې دا واده شي نو چې بیا خوشحاله چې دې څه مسله نه نو دا ډېر غټ بدقسمتي ده زمونږ او دا بدقسمتي چې دا یو خو د شعور کمی دی بل د اسلام نه لرې والی دی ځکه چې اسلام د واده کولو د نکاح کولو ډېرې اسانې طریقې ښودلي دي او ډېر په سادګۍ او ډېر په خوند باندې دي خو موږ هغه خپلو نه که موږ هغه خپلول شروع کړو لږ غونډه کې او د دیکاوې نه راووتو چې مطلب او د پلانکي د لور نکاح داسې شي او زما دې به داسې کېږي نو څه موږ ځان له په خپله هم مسلې جوړې کړي دي او څه دغه خلک شي چې هغه خلک چې زوی صرف دې له راوړي یا دې له لویی چې مطلب د ده له چې کومه ښځه راځي هغې نه موږ جهیز غواړو موږ له به ګاډی راولي دا به هم کتلي اسلي چې لکه جهیز ګارنټي نه ده د هغې جینۍ یا د هغې هلک سره د هغې یا هغه ان لوس کې به د دې ډېر ښه لایف په دې تېرېږي ولې چې موږ ډېر زیات جهیز دا خو د ډیمانډ ابتدا موږ داسې ما په خپله پرسنلي داسې خلک کتلي دي چې جینۍ ښه ډېر جهیز هر څه وړي د خو د هغې باوجود هغه هلته خوشحاله نه ده بل چې د هغې کوم خپل هغې نور خو هم څیزونه چې تاسو هغه جینۍ له ورکوئ که نه د هغې رایټس به تاسو له ورکوئ د هغې لایف څنګه تېرول پکار دي خپل لور له ستاسو سوچ بل شان دی او پردی لور چې ستاسو کور ته راشي نو هغه تاسو یو روایتي که موږ وګورو د خواښې او د انګور رشته هم را روانه ده روایتي طور باندې خواښې دا ګڼي چې هغه به په کور کې ډومیننټ وي خپل زوی واده نه پس هم د هغې په مکمل کنټرول کې د هغې په اشارو باندې به چلیږي بل طرف ته چې انګور کور ته راشي نو هغې ته اولنی چیلنج داسې لګي چې یاره خواښې زما لپاره غټ کمپیټیټر ده او ما له په څه طریقې سره د دې مقابله کول دي بل بیا د ښځې دا خیال چې یاره زه به خاوند په کابو کې وساتم نو په دې کور کې به زما هولډ راشي نو که موږ د دې سوچ سره ودونو له ځو یا یو خواښې د دې سوچ سره رشتې له ځي چې یاره انګور به راځي او به زما غلامي کوي او زما لور به په پردي کور کې راج کوي او انګور به زموږ کره نوکراني نو د دې سوچ سره بیا مسایل هم دې حد ته جوړیږي چې بیا په معمولی خبره لایک ستا په جهیز کې دا نه و ستا په جهیز کې دا سیز نه و یا موږ ته په واده په موقع باندې په روټۍ کې دا سیز کم و دا معمولی خبرې راوځي کېږي او د هغې نه بیا غټه ایشو جوړي او خاندي ژوند چې کوم دی هغه تباه کولی شي او ضروري دا نه ده که نه چې مطلب چې موږ رشته جوړو مه ګورئ ورته په هېڅ یو نظر صرف د انسان په بنیاد ورته وګورئ چې یار د یو انګور څه حق دی او بیا هغه انګور لم بیا پکار دی چې هغې ته پته کېږي د خواښ اسکر څه حق دی د خاوند څه حق دی د لیورونو څه حق دی که په دغه بنیاد باندې رشته جوړه شي نو زما په خیال هغه د دنیا کامیابه ترینه رشته ده بیا پکې دا تاثر ورکول یا دا کوشش کول چې زه ډامیننټ یم ځکه په ډېرو کیسونو کې داسې هم شوي دي چې چا د جهیز دپاره یا د پیسې دپاره په د خپل خاندان نه په زیات حیثیت والا کور کې واده کړل ډېره مالداره جنۍ راوستې ده او هغه لږه د مضبوطې کورنۍ ده نو په هغه کور کې بیا صرف د هغه انګور راج چلیږي په هغې کې بیا د خواښ اسخر عزت هم نه په هغه کور کې بیا د خاوند هم عزت نه داسې ښځه چې د هغه بیا چې کله هغې ته اندازه وشي چې زه خو یې واده کړي د دې لپاره یم چې مطلب زه مالداره یم چې زه دې کور ته پیسې راوړم زه دې کور ته جهیز راوړم یا په مستقبل کې دا بچت کړم داسې به هم تاسو ډېر زه ویټنس یم د داسې رشتو نو په داسې بنیاد باندې بیا هغه د کور بدماشئ نو بیا په کور کې چونکې کور هر څه چې دي که انګور ډېره قابله ده که هر څه ده
خو بیا د مشرۍ او د کشرۍ یو حیثیتي د خواخ اسخر یو حیثیتي پاکور کې نو بیا هغه حیثیت د هغوی پاتې نشي نو څه خلک چې هغه په خپل هغه بیل موجه مار والا رشتې کوي نو په کار دا ټیک ته مطلب زه دا نه یم چې مالداره کورنو والا جنکۍ جو اخر نه هغه هم ډېرې ښیي خو که ستا رشته په دې بنیاد شوي چې دا جینۍ ښه ده زما د زوی خوښه ده یا د جنۍ زما زوی خوښ دی یا زموږ دا فیملي خوښه ده دا ډېره ښه کورنۍ ده رک رکاو ناسته پاسته په دې باندې او په دې بنیاد واده صرف په دې بنیاد چې مطلب دا به ښه انګور وي موږ به ښه خواخیستر یو دا به ښه خاوند دي چې صرف د رشتو په بنیاد د رشتو د تعظیم د هغې د احترام په بنیاد رشتې وشي هغه کورونه ښیي او چې کله په دې طریقه وشي نو دا هغه کورونه بالکل او چې کله اکثر ډېرې کمزوري کورونو والو کې نو هم په جنۍ باندې هر وخت دباو وي کور ته به دې ولېږم دا هم غلطه ما اکثر خود ما دلته داسې هم کورنۍ لیدلې دي چې جینۍ کور ته اکثر الګ کورم وي چې زموږ سم نه دي پکار زموږ صرف جینۍ پکار ده خو جینۍ کور څه وي نه موږ به خپلې لور له څه ورکوو ځکه چې خلک به څه وي او خلک به څه وي موږ اکثر خلکو باندې دغه کوي خلک به څه وي موږ د خلکو سوچ ولې کوو زه وایم لکه اسلام کې جهیز حرام نه دی خو د خپل د استطاعت د وس مطابق ورکول او جهیز هم دا نه دی چې تو به د یو کور له بل پردي کور لپاره تر چمچو پورې اخلي تو بس ضروري سامان د خپل لور ضرورت جهیز نومره دوم ورته چې په خپل خوخه باندې څه سامان که خپل بالکل د ضرورت سامان او همدغه والدین دي چې خپل جایداد کې لور له حق نه ورکوي بالکل او ورته وایي چې نه بس تاله مونږ جهیز ورکړو ځکه چې نوم لپاره مطلب کو فرض که والدین غواړي چې واقعي د هغوی د لور عزت دی په سوسایټۍ کې په خپل کور کې د خپل رونو په منځ کې نو په کار ده چې هغوی خپل لور له خپل خور له خلک حق ورکړي د هغې جایداد کې چې کومه حصه ده هغه دې ولې ورکړي جهیز کې د هر پلار مور زړه کېږي چې ما خپل بچي له یا لور له ما خپل د زړه غوښې ورکړې خو دا چې دی په دې باندې بیا یو رسم جوړ شي او زما په خیال زمونږ کې چې کوم دا امیره طبقه ورته ویم چې که دا رسم دی ختم کی نو دا درمیانه طبقه چې کومه ده هغې به په خپله ټیک شي رسم هغې ده څومره د افسوسناک خبره دا ده چې لکه واده لا شوې نه وي پوره ولیمې رز لا پکې پاتې نور څیزونه او چې کوم میلمانه راتلل شروع شي نو موږ لږ زو د جینۍ سامان خو موږ وایو یا خدای پاک دا چېرته دغه ته راغلي دلته څه لګېدلي دي دلته یار څه نمود و نمایش لګېدلی راشي تاسو وګورئ ایګزیبیشن دی راشي تاسو د هغې سامان وګورئ بیا راتلل بیا یو سیس چیک کول بیا داسې کتل بیا په خپلو کې خسر پسر مړه انسانیت او بدلته یو ریکویسټ او یو التجا زموږ هغه جینکو ته هم ده ځینې جینکۍ اکثر دوستیانې مطلب داسې د ایلیټ کلاس سره دوستي مدثر خان لکه زموږ دا ملګري چې دي که او هغه څیزونه وګوري د هغوی د جهیز یا د هغوی د مور و پلار چول په مینه څه اخیستي جهیز به ورته نه یم هغه څیزونه ویني او هغه مور و پلار چې دي هغه دومره څیزونه نشي اپورټ کولی نو هغه د په خپل مور و پلار باندې زور نه راولي چې ماله دا څیز واله ماله دا څیز واله زیرې جینکۍ پکې دا ومي دا خو بالکل لعنت دی چې خلک غواړي چې هلک وایي چې نه د هلک کور والو چې جنۍ له بدام کوی جنۍ له بدام کوی او د لیورې دا نشته هله به موټرسایکل راولي او دا بالکل غلطه ده دا مطلب لعنت نه دا خو یو داسې زه به ورته وایم چې دومره ښه مرض دی که نه دغه نفسیاتي خلک دي د هغوی په ژوند کې صرف دغه میټیریلز چې دي دا څیزونه دغه لري نیمونه صاحب په دې باندې خبرې هم وکړو یو وړه شانتې دماغ لو چې هغې نه پس واپس راځو پروګرام سهار په خیر کې موږ سره اوسئ بالکل جی تاسو ته یو ځلې بیا هرکلی ویو پروګرام سهار په خیر کې او انتهایی اهم موضوع په کوم باندې چې ډسکشن کیږي نو لږ شانتې اسلامي پوینټ اف ویو په دې باندې څه دی موږ سره مذهبي سکالر او دې علاوه زموږ په چینل باندې هغوی په خپل پروګرام هم کوي مفتي عبدالرحمان موجود دی مفتي عبدالرحمان صاحب تاسو ته هرکلی ویو په پروګرام سهار په خیر کې او پوښتنه به تاسو نه دا کول غواړو د جهیز په اړه باندې موږ خبرې اترې کوو د جهیز حقیقت څه دی او زموږ په معاشره کې لکه ډېر خلک داسې وایي چې نه دا اسلام کې شته ځینې وایي نشته حقیقت یې څه دی او زموږ په معاشره کې دا دومره زیات ولې د دې دغه کیږي بسم الله الرحمن الرحیم جهیز چې دی دا په عرف عام کې هغه سامان چې یو جینۍ ودیږي او د هغې د پلار د کور نه
کوم سامان د خاوند کور ته وړي دي ته جهیز وي. زموږ معاشره کې جهیز چې دی دا یو ناسور جوړ شوی دی او جهیز د هندوانو رسوماتو نه زما د تحقیق مطابق دلته راغلی دی. نو شریعت محمد پاک صلی الله علیه وسلم د هر یو شي دپاره څه قیود او څه ضوابط ایښي. هغه قیود او ضوابط داسې دي چې هغه څوک تنګوي نه، بلکې هغه عین د نیچر مطابق دي، د الله رب العالمین د احکاماتو مطابق محمد پاک صلی الله علیه وسلم معاشرې ته رهنمایي ورکړې ده چې په هغې کې انسان تنګ نشي، هغه خودکشۍ ته جوړ نشي، بلکې هغه د فلاح او بهبود دپاره معراج انسانیت جوړ شي. نو زه به دا ووایم چې جهیز هم که په دغه خبره کې مونږ وګورو نو دا د تنګولو سبب نه دی، بلکې دا پکار دی چې د باحبي اخوت، د انسیت، د مینې او د یو خوالي سبب جوړ شي چې څومره استطاعت د هغه جینۍ د مور پلار وي چې د هغې استطاعت مطابق دا جهیز د جینۍ طرف نه ادا شي او په دې باندې جینۍ تنګه نه کړی شي چې دا شی دې کم روړی دی دا دې زیات روړی دی. ځکه که کله دا خبره راغله نو دا هغه بنیادي چې کومه رشته د ښځې او د خاوند ده هغه رشته هم متاثره کوي او دواړه خاندانونه هم متاثره کوي. نو دې خطه کې دا جهیز د هندوانو رسوماتو نه موږ ته یو رسم پاتې دی چې په دې باندې ډېر زیات ابحاث دي او د شریعت په رڼا کې که موږ وګورو د جهیز دا ګنجایش کم از کم په شریعت کې نشته چې دا کوم اوس رایج دی. مفتي صاحب ما ته دا ووایه چې اکثر خلک وایي چې تاسو خپلې لور له خپلې بچۍ له دروند جهیز ورکړئ نو د دې دا رشته به محفوظ وي، دا به هلته خوشحالي، دا به هغې کور کې ناسته وي. دا راته ووایه چې واقعي دروند جهیز که موږ هغې ته ورکړو دا رشتې محفوظ دروند جهیز سره رشتې محفوظې وي؟ زمونږ عام طور په معاشره کې دا یو سوال هم کیږي چې آیا جهیز چې دی دا رشته مضبوطولی شي؟ د دې که زه تاسو ته جواب درکړم نو جهیز رشته مضبوطولی نه شي بلکې جهیز رشته کمزوري کوي. ځکه الله رب العالمین فرمایي اگر چې د آیات شان نزول څه بل دی خو زه به مفهوم دلته دا وایم چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. په عام اصطلاح کې دا آیات کریمه دا فرمایي الله پاک چې تاسو یو نفس باندې دومره تکلیف راولي چې څومره د هغه استطاعت اوس د یو سړي استطاعت دی چې خپله لور د شریعت محمدي یعنی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه طریقې مطابق واده کړي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نکاح چې ده یعنی واده کول دا زما طریقه ده او څوک چې زما د طریقې نه مخ اړوي فليس مني نو هغه زما امتي نشي کېدی. ګوره موږ څومره دعوه کوو د جناب رسول الله سره د محبت صلی الله علیه وسلم، خو کله چې د جهیز مسله راشي د لور د واده مسله راشي موږ بیا دې احکاماتو ته نه ګورو نو دا رشته کمزوري کوي. ځکه په دې پلان باندې یو برډن دی چې زه به دا کوم او که دا مې ونه کړ نو ده ته به خواښې او سخر او اوښې او د کور رشته دار څه وایي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم احکامات موږ ته راکړي دي هغه کې تنګول نه دي بلکې هغه فراخي ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله لور مبارک فاطمه الزهرا چې د علي ابن ابي طالب ته واده کړی دی تاسو وګورئ چې په جهیز کې څه ورکړي تفصیل طلب دی مختصر شی نه. نو ډېر غټ جهیز خو شو آف دی یعنی معاشره کې شو آف کیدی شي خو دا رشته کمزوري کوي. ځکه نور خلک چې کم غریب غربا دي هغه جزانانې جنکۍ په کور کې داسې پاتې شوي چې بوډۍ شوي او د جهیز د وجې نه صرف او د دې حدیث نفي راغی چې النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من استطاع منكم الباعة فليتزوج. وایي څوک چې استطاعت ته نکاح لري نو دا دې واده وکړي. نو واده دلته متاثر شوی دی او که کله موږ واده نه کوو نو غیر شرعي لارو ته به ځو چې الله رب العالمین د هغې نه موږ ته سخته منع راکړې ده او موږ ته فرمایي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا. ډېره بده لار ده دا بدې لارې. نو که موږ جهیز دومره زورورتیا سره کوو نو دلته دا بېګار په معاشره کې راځي چې د معاشرې بنیاد خرابوي او د معاشرې بنیاد به هله ټیکېږي. ته موږ د رسول الله علیه صلات وسلام احکامات ومنل. وطن عزیز پاکستان کې شاید چې د دې امر ضرورت نور خبر وخت هم زیات شوی دی چې موږ د جهیز روکتام د سټیټ په بیس باندې وکړو یعنی حکومت په دې باندې څه ګامونه پورته کړي او دا جهیز نفي وکړی شي او د دې لپاره یو خاص لاین متعین کړی شي.
مفتي صاحب د سټیټ خبره تاسو کوي دا غوي خو ذمہواری جوړیږي خو په دې ټول صورتحال کې تاسو څه غنئ چې د منبر او محراب چې کوم دی دا غي څه ذمہواری جوړیږي په هغه ځایونو کې په دې ایشوز باندې ولې خبره نشي کېدای بل سوال مونږ چې دا کېږي چې منبر او محراب په دې کې څه کردار لوبولی شي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثة الانبیاء علما چې دي نو دا د انبیاء علیهم السلام جانشین دي انبیاء چې کله دنیا فانی نه ځي نو مال جایداد نه پرېږدي بلکې علم تعلم حکمت او دانایي او پوهه پرېږدي هغه د علماو ته پرېښي د عالم ذمہ داري دا ده چې هغه معاشره کې بګاړ ختم کړي او سکون او اصلاح راولي مصلح په تور باندې کار وکړي نو د منبر او محراب کردار دې خبرې باندې ډېر اهم دی چې خاص کر د جهیز په خبره باندې هر یو سړی یو جمعه خطبه وکړي او دا ووایي چې د جهیز په شریعت کې څه حیثیت دی او آیا جهیز ورکول څومره دي څه مقدار کې پکار دي د دې تعداد تعین څه دی زر څومره پکار دي تاسو وګورئ سلسل طولو زر مطالبه د یو بل طرف نه کېږي تاسو وګورئ څومره زیات دي اوس د داسې منبر له محراب له دا پکار دي علماو له چې هغوی په دې باندې دا خبر وکړي چې دا که انسان وس ني نو هغه به حرام کوي رشوت پالي ظلم به کوي جبر به کوي وطن ته به نقصان ورکوي معاشرې ته به نقصان ورکوي نو د منبر او محراب له علماو له دا پکار دي چې هغه د محمد رسول الله علیه السلام په دې منبر مبارک باندې خلکو ته دا خبر وکړي چې د دین پیغام څه دی عرق دین څه دی او معراج دین څه دی که موږ کله په دې خبرو عمل وکړو زموږ دا ټول مشکلات په الله رب العالمین حل کړي بیا به څوک خودکشي نه کوي جنې سمندر ته به ټوپ کوي نه ځان به مړ کوي نه کور کې به پاتې کېږي نه او که منبر او محراب د هغې په زړه کې دا خبره واچوله چې دا خبره ستاسو په فرایض منصبي کې د علماو اگر چې علما په دې کې کوشش کوي مونږ خپل طرف نه زمونږ خیبر نیوز داسې نور چې کوم ځای کې مونږ کینو پرسو خلکو ته دا خبره کوو چې دا جهیز چې کوم تعین شوی دا شرعي محمدي نه دی لہذا چې کله مولانا صاحب په نکاح کې دا وایي چې دا نکاح شرعي محمدي ده صلی الله علیه وسلم نو پکار دی چې دا وایي چې دا مهر او دا جهیز هم شرعي محمدي پکار دی نو دې خبرې سره د منبر او محراب ډېر لوی تړون پکار دی او د سټیټ حد تک چې دا خبره وکړی شي چې منبر او محراب د عامه الناس ته چې د جمعې په ورځ دی ټول خلک راځي هغوی ته دا خبره وکړي چې ګوره جمعې لمونځ فرض دی خو ګوره دا خبره هم فرض ده چې لور دا حق دی وراثت کې دا حق دی جهیز د دې تعین دی چې هغه کوم سړي دا جنۍ کړې ده چې هغه ته دا ویلي چې ته مهرباني وکړه دومره زور مه کوه چې هسې نه خدا نه خواسته چې هغه جنۍ پاتې شي دا بعضې شیان زموږ غلط العام دي لکه بعضې خلکو باندې حج فرض وي د حج پیسې ورسره خو د خیرات پیسې ورسره نه نو هغه بیا حج نه نه ځي تر هغې به حج نه نه ځي موږ ته دا مسایل راځي چې زه د خیرات پیسې کله جمع کوم ورته وایي الله تا باندې حج فرض کړی دی خیرات در باندې نه دی فرض کړی صحیح خبره ډیره مننه ستاسو مفتي عبدالرحمن موږ سره موجود و ډیر تفصیلا خبرې هغوی وکړې په دې باندې آخري خبره ډېره زیاته ښه وه چې که کوم عالم یا مولوي صاحب وي هغه نکاح لپاره ځي نو هغه دې وګوري چې واقعي دا مهر او کوم جنۍ له طرف نه څه ډیمانډ شوی دی یا د هلک له طرف نه دا د شریعت مطابق دی او که نه دی که نه دی نو پکار دی چې دغه عالم یا مولوي صاحب د کم خاندان دی دی اډوایز کړي چې نه پکار دی چې دا تاسو د شریعت محمدي مطابق کوئ چې کوم کس هلته ځي کوم نکاح خوا هلته ځي پکار دی چې هغه هم دا څیزونه ګوري چې لکه دا څیزونه شوي دي یا دا یې لیکلي دي دې کیسې کې تاسو به اکثر کتلي چې لکه اکثر الګ والا سایډ دا وایي چې حق مهر چې کوم دی هغه بالکل شرعي کوي دا ډېره یو انټرسټینګ خبره ده ما وختي پروین سره لازم لګیا وم خبرې کولې نو ما ورته ویل همیشه مونږ ته د الګ کور ته دین چې کوم دی هغه حق مهر کې ولې یاد شي جهیز کې ورته ولې بیا دین نه یادېږي لکه چې حق مهر خبره راشي شریعت مطابق دومره به کېدو دې نه زیات به نه کوو شریعت کې دا ویلي شوي شریعت کې او چې کله د جهیز خبره راشي هلته بیا ځان غلی شي بیا دا نه وي چې دین خو وایي چې بوج مه جوړېږي لکه زموږ دین کې هم ویلي شوي دي چې واده داسې وکړي چې لکه په اسانتیاګانې دواړو کورونو دپاره پیدا شي ګرانوی مه واده او بل دا چې بیا مونږ پکې د واده او دا خو صرف د رشوت مثال دی دغه د خودغرضۍ هغه خودغرضۍ هغه افتتاح د هغه ځینې شوي چې دوی کله رشتې له ځي نو د رشتې له ډېر کم به داسې کېږي چې هلک به مور و پلار ته ویلي چې زما له په دې کور کې یا دا جینۍ وکئ ټیک شو خو چې کم هلک په مور و پلار هر څه وراړولي نو زیاتره مور و پلار بیا دا سوچ کوي چې دله مونږ په مالداره کور کې وکړی داسې جنۍ وکړی چې جهیز راوړه نو خودغرضۍ هغه افتتاح د هغه ځینې شوي نو بیا به د حق مهر په وخت باندې یا د جهیز طی کولو په وخت باندې خو د ده نه هر څه هیري د
حق مهر په وخت دا یادي چې زیات ونه لیکي زیات ونه لیکي. چې نو دا غټه بدقسمتي ده. بل مفتي صاحب وختي چې کوم خبرې کولې تقریبا هغوی د اسلام په پوینټ اف ویو باندې وي ډېره ښه جنرالایز موږ هم هغه خبرې وکړې. هغوی پکې دا خبره وکړه چې د تاسو تپوس هم وکړو د منبر د جومات د حجرې هم په دې کې ډېر زیات عمل دخل دی. د معاشرو بګاړ او د معاشرو خواله چې دی هغه موږ چې وایو د حجره جومات پاس کس که نه نو د حجره جومات نه دا څیزونه ډېر کېږي نو د حجرې هم په دې کې ډېر زیات عمل دخل دی. او هغه دا دی چې په هره معاشره کې په حجره کې ناس پاس خلک چې دي هر سړو ته د خپلو جیبونو پته وي د دې ورته هم پته وي چې دی د کومه حده پورې یو څیز افورډ کولی شي. لکه موږ چې په هغه وخت کې موږ چې د سکول په وخت کې به بیټکونو کې په حجرو کې به ماسخوتن کې ناستل نو موږ چې به کله څه پروګرام هم کوو که نه نو موږ ته به دا پته وه چې د مدثر سره به دومره پیسې که نه چې موږ پس ته دا پروګرام کوو چې چرګ راوړو حلوا پخوو د نعیم سره دومره شته که نشته نو دا په دې طریقه باندې نو داسې بیا دغه سړو ته دی ول پته نو په دغه بنیاد هم پکار ده چې په معاشره کې په کلي کې یا په یو محله کې د سړي د یو بل سره وخت شوی او زه فرض که سپوز زه د هغه حجرې کې ناست د یو بل کس لور خپل زویله غواړم یا خپل هغه زما لور غواړي نو په دغه بنیاد پکار چې په موږ کې هم لږ انسانیت وي او د ټول عمر هغه یو ځای چې تېر کړلی د هغې په بنیاد د یو بل حیثیت ته وګورو چې یاره زه د دې سړي نه ډیمانډ کوم آیا پکار دي چې زه ته وکړم د ده نورې لوڼه هم دي د ده زامن هم دي د ده نورې مسلې هم دي د ده په کور کې بیماریانې هم دي نو د دغه انسانیت په بنیاد باندې پکار ده چې موږ په دې سوچ وکړو دا چې او بیا وروستو چې کله د جهیز د دغه نه بعد بیا چې کله ودونه جوړ شي یا کویدنی په هغې کې د خرچول دا تاسو به لیدلي داسې به کوم کېږي چې په باقاعده توګه د الګ کور والا په کویدنو کې هم ډیمانډ کوي بیا چې دا څیزونه به راوړئ او چې کله واده وشي نو د الګ رور له به دا راوړي د الګ خور له به دا راوړي د الګ ورندار له به دا راوړي او بیا د ماما او مامي او د کومو ځایونو پورې چې دي د جوړو جامو او د دې څیزونو او بل زمونږ مدثر ته خو هم زمونږ د هغه طرفونه یې زمونږ طرفونو ته د سرو زرو ډېر خراب رواج دی د زرو د ګوتو جوړولو د بنګړو جوړولو دا څیزونه نو وروره هغه یو واده چې وشي که نه د هغه یو واده نه بعد چې هغه فیملی بیا ریکور کېږي د هغه داسې لکه موږ چې د آی ایم ایف نه دغه والو قرضه والو بیا هغه کیسه او د دې رسمونو د وجې نه او د دې ګران رواجونو په وجه باندې موږ ګورو چې د ډېرو جنکو ودونه نه کېږي هغوی اووریج کېږي بل موږ دا هم ګورو چې په معاشره کې چې کله واده یا کم نکاح یا کم شرعي طریقه ده هغې نه روګرداني کېږي نو موږ ګورو چې په معاشره کې فحاشي اوریاني او کم څیزونه چې مطلب لکه روا نه دي هغه پکې سیوا کېږي نو دا هم دا ده چې موږ نکاح ځان لپاره دومره ګرانه کړې ده او ګناه هم ځان لپاره اسانه کړې ده بجای د دې چې یاره نکاح اسانه وي ګناه ګرانه وي ګناه اسانه ده بالکل نکاح ګرانه شو ده ځکه او ګوره نن سبا ټیکنالوژي د هر څه ده هر څیز ته د خلکو ایکسس دی کمیونیکیشن آسان دی د یو بل سره کمیونیکیشن کا الګ جنۍ کوي دا کوي نو واقعي بیا چې کله تا نکاحونه ګران کړو نو هغه نور څیزونه بیا تا ته اسانېږي بل ولې نه الګ دی ځوان دی په ده باندې د فیملی د ښځې د بچو د مور و پلار د هر چا د خدمت او د تحفظ ذمهواري ده ټیک شو نو دی چې هر وخت ځان نر کوي نو دی په دې ځان ولې نر کوي چې یاره زه جنۍ غواړم نور هر څه زما خپل کور دی زه یې کوم جامه پیزار فرنیچر کراکري ایوریثینګ دا زه په خپله کومه نرشه ته ګوره هغه ښځه به ستا خدمت هم ښه کوي خلک به ستا عزت وکړي معاشره به دې عزت کوي ستا ژوند به هم ښه او ډېره غټه سماجي برایي به هم ختمه شي او د ضرورت څیزونه زما په خیال الګ کور کره ټول پراته وي هر څه پراته وي فریج شو اے سی شو خیر دا خو ډېر دا خو هغه لګژري خو هر څه پراته وي نو ولې بیا د جینۍ نه تاسو زبردستي ډیمانډ کوئ چې خامخا کتلې اوس دا ودونه دومره یو اوږد پروسس جوړ شوی دی چې اول به کویدنو شي بیا به هغې نه پس واده نږدې نو هغه برایډل شاور ګروم شاور پکې راشي دا هندوانه رسمونه دي ګوره زیاتره که تاسو وګورئ د انډیا رسمونه دي مخکې موږ په فلمونو کې صرف کتل او اوس یې مخامخ ګورو که نه موږ ته ودونه یاد دي شمې چې به وي یوه شپه به وي د سبا له به واده که زه نه غلطېږم د سبا له به واده په نن له به شمې رالې وبشو اوس د روزانه په بنیاد باندې دا د ترور د طرفه شمې دي دا د تره د طرفه شمې دي په دې طریقه باندې او نعیم صاحب واده کې به روټۍ څه وه سرې غوښه او سرې وریجې بس کوم خوند به یې او ټول خلک به په یو ځای کېناستل او بس په لاس کوم خوند به یې و مدثر بالکل خوند به یې د نن نه به څاروی حلال شو د شپې به غوښې پخېدې شپه به ورته او نعیم صاحب په چا به میلمانه هم نه بوج کېده نه اوس خو د واده نه پس چې یو ورځ درکره هغه شته میلمانه پاتې شي ته به بیا توبې وباسې چې خدای اوس دوی کور ته ورسوي
نن سبا خو هغه پرېږدوی نن سبا خو چې پخوا به هغه برایډز به ناویانې به ناستې وي نو هغې به لږ شرمېدې سترګې به یې ښکته وي لوپټې اوس خو ما داسې ودونو کې کتلي دي د بارات په ورځ برایډ راپاسې په خپله ډانس کوي ملګرو سره او هغه شرم و حیا هم د شرم و ګروم حیا فکر او ونه د کوي لږونو چې ګروم روپو هم خرڅ. ګډېږي او زه او په دې کې ځای کې زه وایم چې کم د دې چې کم لکه هغه د ښه ژوند خوبونه د دې چې کم ویني د ښه لکه زه وایم چې د دې امیر طبقې داخله دغه خوبونه هغه جنکې هم ویني کوم چې د جومپیانو کې اوسي هغې هم وایي چې زموږ د په ښه طریقه واده وشي زموږ سره د ښه څیزونه راشي نو هغې ته تاسو څه ښایي هغې به بیا څه کوي او څنګه ریسنټ ټایمز کې یو بل څیز هم موږ کتلی ډېر خلکو په لایم لایټ کې هم راغلي دي په دې ذریعه باندې چې هغوی په خپل حق لایم لایټ خو بند شوی که نه هغوی په خپل حق مهر کې څه داسې څیز ډیمانډ کړی دی چې هغه یو بالکل نوې مطالبه یا جدا څیز و بالکل نو موږ سره یو ریپورټ هم دی په دې حوالې باندې بالکل موږ سره ریپورټ دی او هغه تاسو ته موږ وایو د مردان رستم سره تعلق لرونکي سجاد ژوندون او نایلا شمال منفرد نکاح چې کومه ده د هغې وشوه هغې کې جهیز په توګه د ناوې دا ډیمانډ و چې د کور کالي او مهر په ځای دی د 1 لک روپو د کتابونه دی هغې ته ورکړي نو په دې اړه باندې عزیز نعماني ریپورټ جوړ کړی کریکشن کول مهر په ځای غواړم هغه د ولور په توګه باندې د ناوې له طرف نه چې کوم ډیمانډ کیږي یعنی اکثر وایي چې یاره ماته په حق مهر کې ده ولیکه نو په ولور کې دغې جنۍ د 1 لک روپو کتابونه غوښتل ډېر انټرسټینګ دا ریپورټ ګورو راځه چې ریپورټ په دې باندې خبرې کوو مال د علم کالی وکا پکار مې نه دي د سرو زرو امیلونه د تعلیم شعبې سره تعلق لرونکي د تحصیل رستم بای خان سجاد ژوندون او نایلا شمال په منفرد انداز نکاح کولو سره یو نوی تاریخ ساز کړی دی د سجاد ژوندون نه خپلې ناوې په مخر کې د بنګلې مال او جایداد په ځای د 1 لک روپو کتابونه لیکلي دي سجاد ژوندون د خپلې کور ودانې دا علم دوسته او منفرد مطالبه پوره کړې د خیبر نیوز سره د ملاقات په مهال سجاد ژوندون صدارنګ وویل ځینې روایات یا ځینې اقدار چې وي د ټولنې دا وخت سره سره اصلاحات غواړي که دې اصلاحاتو نشي نو دا له منځه ځي ځکه چې دنیا دا وخت یو نړیوال کلی دی نو دغه پښتونولي دغه ولور دغه جهیز دغه هر څه موږ په خپل نوي شکل کې وړاندې کړو او دغه نوي شکل دپاره موږ دا فیصله نایلې په خپله وکړه چې څه چې قسمت دی یا څه چې کېږي خو به زموږ خپل محنت یې به موږ کوو د را روان وخت لپاره خو دا وخت موږ نه غواړو چې زما کورنۍ یا ستا کورنۍ دې سره یو بل سره په دې ډیمانډونو کې شي او هغه د عمرونو خفقان په دې منځ کې کینی نو کتاب موږ د هغې دپاره هغې سلیکټ کړو چې یاره کتاب موږ ولې نه په دې مهر کې لیکو کتاب بیا موږ د دې لپاره خوښ کړو چې یاره په پښتونخوا کې عموما یا په د سوشل میډیا یا د ټکنالوژي سره د کتاب کلچر له منځه ځي نو دې سره به دغه کلچر راژوندي شي د نایلا شمال وینا ده چې په مخر کې د کتابونو لیکلو مقصد یې کو یو خوا نړۍ ته د علم اهمیت په ډاګه کول دي نو بل خوا د ګرانې د دور کې نکاح په وخت د زیاتو غوښتنو نه ډډه کول دي عمومي توګه باندې په هر واده کې یا په هر دغه کې د هرې جنۍ دغه حق مهر چې کوي نو هغه یا خو به کالي یا به پیسې یا به کوري او یا به دغه شانته لکه څه د خپل ذاتي مفاد سره تړلی څیزي نو که زموږ حق مهر ته وګورو نو ما سوچ دغه و چې خپل دغه ذاتیاتو نه موږ راوځو او موږ خپل قامي غم وجاړو یا قامي فکر وکړو نو دغه هڅه وه زموږ چې زموږ د دغه وړوکي قدم سره زموږ په ینګ جنریشن کې په روان نسل کې د کتاب د قدر او اهمیت اندازه هغوی ته وکړی شي او هغوی ته موږ دغه احساس ورکو او د کتاب په قدر باندې یې پوه کړو سجاد ژوندون له طرفه نایلا شمال ته په مخر کې د 1 لک روپو کتابونو ورکولو مقصد نورو قامونو ته هم دا وریادول دي چې د پښتون زلمې او پیغلې په نس د قلم او کتاب څومره اهمیت دی او ورسره څومره مینه کوي د کیمرامین صبور خان سره عزیر نعماني خیبر نیوز رستم مردان بالکل جی د تعلیم او قلم سره د دې محبت یو اگزامپل تاسو وکړو یو نوی انقلاب دی پاکستان په سوشل میډیا باندې په ټلویزیون او په پرنٹ میډیا باندې دی واده یو بحث شروع کړی دی ډیر خلک چې وایي دا مطلب د هلکانو نه تاسو ما ته پته ده د مې اشاره کوئ خو دا ډیر خلک دا وایي چې چونکې دا شریعت حق مهر ورکړی زنانو ته لحاظ هغوی له غوښتل پکار دی خو ډیر خلک دا وایي چې موږ له حق مهر شران پکار دی بجای د دې چې موږ مکانات زیورات او غټ غټې بنګلې ولیکو اخلو یو لنډه شان دما ځکه چې پروین بار بار اشاره کوي دما اخلو بیا واپس راځو
بیا هر کله وي تاسو ټول ته پروګرام سهار په خیر کې او بالکل جی د مینه وړاندې تاسو ریپورټ وکړو باغې باندې مدثر خو خپل تجزیه او تبصره پیش کړو نور خلک په خلاف نه هغه ډېره ښه خبره وکړه چې مطلب ولې مدثر چې کومه خبره وکړه چې لکه یو جنۍ راواده کېږي د هغې په حق مهر کې کور دی ولیکي جایداد دی ولیکي پټی دی ولیکي ولې ولیکي که فرض که الګ ښه دی او هغه د هغې د ژوند د تحفظ ګارنټي ورکوي د دې نه ښه خبره بله څه ده چې هغه دواړه په مینه باندې ژوند تیر کړي نه چې په یو داسې اګریمنټ باندې ژوند تیر کړي چې که دا دې وکړو نو دا زما به نوم دی بیا خپل کار کوي که نه دا ډېره خطرناکه نعیم صاحب دې یو څیز دا هم دی لکه تاسو چې کله فیمیل یا د هغې فیملی ریلیکسیشن ورکوي که نه چې صحیح ده تاسو موږ له جهیز مه راکوئ موږ ته ضرورت نشته زموږ د زوی کمرې کې هر څه شته نه ذکر دې نه کوي د کمرې سامان پکاري که نه چې تاسو هغوی له کله ریلیکسیشن ورکوي که نه نو تاسو به ګورئ چې د هغې ریسپانس کې بیا هغوی هم تاسو له ریلیکسیشن درکوي بیا نور کله چې ډیمانډ کېږي نه حق مهر کې دومره تولې کالې ولیکئ دومره پیسې ولیکئ کور ورپسې ولیکئ نو هغه څیزونه به هم اتومیټیکلی بیا ورو ختم شي بالکل چې ډیمانډ نه ګوره چې د یو طرف ډیمانډ نه که نه نو بل طرف ته ډیمانډ هم نه کوي او زما په خیال د ډیمانډ په بنیاد باندې رشته پکار نه ده د الګ جینۍ خوښه ده د جینۍ الګ خوښ دی زموږ فیملی خوښه ده ستاسو زموږ که فیملی خوښئ نو تاسو ټایم والی سوچ کوئ موږ له جینۍ راکړئ په دې بنیاد بل زه دا سوچ کوم هسې دا سړي ذاتي سوچ زما خپل سوچ دا دی ما په دې بنیاد باندې واده هم کړی په دې بنیاد زه راغلی یم یا ما زه په دې بنیاد یو جینۍ هغې د پرنسس په شانتې 20 کاله 13 کاله 25 کاله د مور او پلار په کور کې تیر کړي پلار د پرنسس په شان ساتل ورونو د شاهزادګۍ په شان لویه کړې ده ټیک شو هغه جینۍ خپل مور او پلار ژوند جواک چې په کومه طریقه تیر کړی هغه هر څه پرېږدي یو ناشنا کور ته راشي ټیک شو او ته هغې ته هم ډیمانډز دی یار د دې نه غټه قرباني بله څه شوه ته د خپل مور و پلار سره د خپلو وروڼو سره هم په خپل هغه کور کې په کوم کې چې لوی شوی خپاړې دې کړلې موږ ورته تولان وایو تولان دې کړلی خاورې دې څټلي ته په هغه کور کې ته چېرته نه یې تللی تا ته هر قسمه سپورټ حاصللی هغه هر څه پرېږدي او تا له راشي او د هغې باوجود ته ډیمانډ پرېږدي او د هغه ډیمانډ په بنیاد د هغې سره رشته جوړی دا ظلم دی دا زیاتی دی په کار دا ده او مرتب صنف نازک ورته ولې ویلی شوی دی ولې د هغې د تحفظ حکم ورکړی شوی دی ولې د هغې د پردې کې ساتلو په د هغې د خیال ساتلو د هغې د هر ضرورت پوره کولو خاوند مجازي خدای ورته ولې ویلی شوی دی نو په کار دا ده چې ته بیا ایکټ هم هغه شانتې وکړې که نه عملي طور باندې هم هغه څیزونه وښې او ته یقین وکړه چې تاسو وختي د سادهوالي خبره وکړه سلوي دا ایلیټ شو یا دا څه خلک چې هغه لکه مطلب پیښې چې کوي د اپر کلاس کو جوړېدو یا د اپر میډل کلاس جوړېدو خلک دا خلک د سادگی پریکټیس کی تاسو یقینا کې دومره خوند دی بګی کنه په ساده واده کې په ساده کوژدن کې په ساده ژوند تیرولو کې ډیره مزه ده پکې سکون دی زموږ طرف ته یو د جهیز مسله ده یو ډیمانډ خود الګ والاونه الولور په شکل کې هم بالکل دا خو څومره لوی مسله هر هغه څیز چې هغه د شری معاملاتو نه هټ کړ دی کنه نو پای کې تکلیف هم دی پاغې کې مطلب بد پیم ویلی کېږي او ټول هغه دغه خبره دا ده چې عمر له هغه څیز چې دی هغه تا ته یو تکلیف جوړی د وخت سره سره لکه اوس د واده خرچې د واده په خرچو کې به دا وکړې ته به دومره خرچې وکړې او پریکټس کړي دي دا څیزونه دومره خیال به له خلکو وساتې که نه نو ټیک ته لکه موږ دا نه وایو چې خلک ښه نه دي خو هغه یو ټرینډ داسې جوړ شوی دی چې خوشحاله ده نه څوک نه ځي که دې راوغوښتل نو څه به وایي یو کس 1000 کسانو ته نشي رسېدی ابو چې هغه ته لږ ډېر ودرېد ما ته کم ودرېدو هغه ته یې پکې ووایي چې دله اوبه ورکړه ټیک شو او ما ته پکې دا ونه وایي چې مال هغه ته چې کوم ګیلاس پروت و د شیشې و ما ته چې کوم ګیلاس پروت و هغه د سیلورو یا د سټیلو یا د دیو دا څیزونه به وي که راودې نه غوښتو په دې بنیاد څه د مجبورۍ په بنیاد نو موږ یې راونه غوښتو دلته موږ اړو خپل ښه کار ونو نو بیا به دې په غم هم نه راځي په ښادۍ به دې او پروین چې څنګه خبره وکړه سر وختي ما خبره کوله زموږ طرفونو ته بیا دا ډېر غلط رواج دی اوس خو کېدای شي چې هغه ختمېږي جینۍ کور به اکثر ډیمانډ د الګ نه هم کو چې ځمکه بلي کې او شل تولې کالي او کاغي وایي چې دومره وس نشته نو موږ جینۍ نه درکو نو بیا به جینۍ په کور کېنوله زړه به یې کړه خو به موږ یې نه ورکو ځکه چې ځمکه ورپسې ولیکې دا د دې سیکیورټي د ځمکه به لیکي او دغه به او خپله چې کوم ورکولي حصه نو هغه د هغې سیکیورټي نه ده هغه ورله نه ورکوي په هغې ځان غلي نو هلته الګ هم سفر کېږي او جینۍ هم سفر کېږي او په دې باندې ژوندونه بیا خرابېږي هغه هلکان غریبانان هم د دې د لاسه ټول عمر سیوینګ کوي چې ورګه دومره کالي به جوړ خیر اوس خوشحال تولې کالي نه اوس خو چې څومره مهنګۍ زیاتېږي نو بس هغه کمیږي خو بیا هم دا لیک میک لکه مدثر هم وایي چې زموږ طرفونو ته هم لیک کېږي او اخوا هم لیک کېږي د لیک نه بغیر هغې ورکوي نه زموږ طرفونو ته واقعي تاسو دا خبره هم وکړه د دې لیکلو د کور دی خو د سونې دا شی چې دی دا ډېر خطرناک دا هر ځای سونه څومره ګرانه ده او دا څیزونه کې آرټیفیشل که یار مطلب هغه ډېر زیات ښکلي ښکاري او بل دا چې د جنکو خاص هم شوقي
میچینګ کنه د هر سوټ سره جدا جدا دغه د آرټیفیشل والی د مختلفو غمو دی والی د بلو سوټ سره د بلو غمو والا والی او نیم صاحب تاسو ته پته ده د آرټیفیشل به نقصان چاته غلطه غلط سباټ د دنیا کالی وی سه ټول د پلس د وي دوه تیز یا پوزټیو دغه باندې الو نو غلبه ډیسکریج یا بیا غلاګانی نو به دا هوټل 2 نمبر د کالی ټک دی ولور موږ خبره کول د بلوچستان موږ سره یو ریپورت دی د چمن په شمول چې کوم ټول شمالي بلوچستان دی نو په هغه کې دا وخت د کویدن او د واده چې کوم ولورونه دي هغه د اسمان سره خبرې کوي د دې د وجې کوم الګ کور واده دی او ته ډیر زیات بیا مشکلات دي څه مشکلات دي راځي چې تفصیلی وګورو د متین په دې ریپورت کې Sina kage vage lamanga Prevushin de lamanga De paisina kage vage lamanga د چمن په شمول په ټوله شمالي بلوچستان کې دا وخت د کوزدو ولورونه د اسمان سره خبرې کوي سرمایه‌دار خلکو رواج دا جوړ کړی دی د لسو لکو څخه نیولې بیا در شلو در 25 لکو روپو پورې یو ولور ورکوي خو د ولوره بعد بیا دوی په ودو کې دوی نور سازونه و ډولونه و او کانې و خلکو ته ورکوي چې دا ولور و 50 لکو روپو ته رسېدلی دی خو مسکین په خپل ملک یا د ملکه سبعار د خپلې کوزدې د ولور د ګټلو دپاره ستړی ګرځي خو دی دومره وس نسی پیدا کولی چې دی خپل کور جوړ کړي خپله کوزده وکړي چې په دې متعلق باندې د چمن یو مولانا وایي د مسلمانانو ټوله پیسه پر غلطه لار روانه ده پر رسم پر رواج باندې روانه ده د دین ته شا کړې ده آخرت ته شا کړې ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنتونو ته شا کړې ده د الله و قرآن ته شا کړې ده ټوله وس و طاقت د دې ټوله ګټنه د دغه ولورو دپاره ده زه دا د سیمې تجارانو ته وایم دا کوم چې په کروړو په اربو روپۍ دي یا زکاتونه لري یا دوی خپل سرمایې لري عاجز صاحب ته په دغه روژه کې وینې تا له د ټولو څه زیات ولورو والا ډېر راځي ښه معززه ځوانان معززه کورنۍ والا دا به د ملکانو د تجارانو پر کوټیانو باندې ګرځي د ولور د ټولولو دپاره عاجز صاحب زه تا ته وایم دا تجار ته وایم چې ته د پیسو په نشو کې مست یې ته د پیسو په نشو کې ډوب یې ته په یوه کوزده کې لک نه 2 لکه نه 15 لکه روپۍ غورځې 10 لکه روپۍ مصرفوې دا رواج تا جوړ کړي دا رواج ته ترقي تا ورکړه دغه کار پر مخ تا بوتي تا به د خپلې پیسې پر دین لګولې ولی د دغه غریبانو پر خاطر به دې دغه رواج ختم کړی وی په کار دا دی چې زموږ خلک په خپله سوچ و فکر وکړي که دی پیسې لري غریب یې نه لري خو دغه د ولورو ریټونه دي راکم کړي پر سنت طریقه دي هر سړی و خپلو بچیانو ته کوزدې ور وکړي د سنت طریقې څه بالا بیا هغه غریب بیچاره پاته وي د کیمرا ټیم سره عبدالمتین اچکزی خیبر نیوز چمن بالکل جی متین اچکزی ریپورٹ تاسو وکړو یقینا ولور د وجې د ډېر چې کوم الکان والا سایډي الکان لپاره د هغوی فیملي لپاره هم دا ودونه کویدن د ډېر زیات دی ګران تکلیف شي بالکل او دلته به زما یو عاجزانه غونته کې سوال به زه ټولو نه کومه چې مونږ زه به خپل مثال هم ورکم د نورو خلکو به هم ورکم مونږ په داسې قسم پلیټفارم باندې کینو په دې باندې بحث کوو په دې باندې تجزیې کوو په جهیز او په دې څیزونو خو مونږ آیا عملاً پخپله هم داسې کوو مونږ په زړه کې پخپله هم نه منو کیدای شي ځان په زړه کې نه منم چې نه سیمې زما په خیال چېرته نه چېرته به مونږ خلکو هم په خپل لایف کې داسې څیزونه سټارټ اغوستي لکه ما په خپل واده کې چې کوم غیر ضروري رسمونه داسې وو که نه چې ترور له به دې هم جامې کوم او فلان له به دې هم جامې کوم هغوی له به دا هم ورکولي نو هغه ټول څیزونه ما خپلې مور باندې ما هغوی ته ویل هېڅ ضرورت نشته هېڅ ضرورت نشته چې لکه د لرې خلکو له به هم هغوی له به دا څیز ورکولي فلان له به دا څیز ورکولي ما خپل واده داسې کړی ما په خپل واده کې ما باقاعده ورته ویلو واښه دا مطلب شوي هم داسې ده ما هېڅ هم ضرورت نشته دا زما کور دی زما کور دی زما چې څه خوښي زه به ځان له هغه اخلم چې څومره اغوستی شم څومره مې دغه دی او کم مې ضرورت دی ما داسې واده کړی دی او ډېر هغوی کوشش وکړو چې دا به وکړو ما هېڅ هم ضرورت چې که وکړو خفه کې ما یې سوټ ول هم دومره واخلی چې څومره ورځې مونږ په کلي کې یو د واده جوړه شوه بیا هغه بله جوړه شوه د جینکو خپل معاملات دي دا وله واخلی او 2-3 ورځې نور دي نو مزید دومره نه چې شپږ 7 سوټه وله والی چې صرف څومره ورځې چې په سوات کې ده دا د هغې نه بعد چې دلته راشي زه به یې بوزم ځان دې پخپله اخلي چې څه ضرورت وي زه به وله اخلم ما دا ټول پخپله باندې کړي دي او ځکه زه وایم چې زه په کولا ویلی شم خلکو ته چې د دې لعنت نه ځان وساتئ
یو جینۍ خپل مور پلار کور هر څه پرېږدي تا له راځي او د هغې باوجود ته د هغې په پلار باندې د هغې په مور باندې دا ډیمانډ زه چې جنۍ هم په سټرس کې کې چې دا ډیمانډ دی کوي نو دی به زما نه نور څه ډیمانډ ساتي زما نه نو په کار دا دی چې موږ دا څیزونه اسان کړو ما په دغه طریقه کړی مور ته مې مینتونه کړي مې په ساده طریقه یې وکړئ نو هغه شان ساده خو ونه کړو کوم چې ما غوښتو ما خو دا غوښته چې نکاح وشي او رایې ولرم ما دغه خو هغوی پکې خپلې دغه وکړي دا داله جوړه او اله جوړه دا یې کړي دي لکه دا نه چې دا نه دي بیا به زه وایم چې اکه کار وکړي جینۍ کور اکثر وي خلک بسوي خو ما یو بوج هم نه دی ورچولی یو زور مې هم نه دی اچولی او زه زما نه کشر ورور دی زه هغه ته به هم دا ویم ویلي مې دي ورته د دې نازم په فیملي کې څوک دي زه هغو ته کوم یار څومره ښه د ژوند تېرولی شي او څومره ته افورډ کولی شي هغه به سره خوشحاله وي ما سره خوشحاله دي ان شارټ دا چې لږ لږ چینجز به مونږ اخلو پخپله به پخپله به دا خبره اډ کول غواړم چې واده اسانول جوړ پکار دي او ګناه ګران جوړول پکار دي ورسره واده چې څوک کوي نو هغوی ته د فیملی پلانینګ متعلق هم سوچ کول پکار دی ځکه چې واده دا مطلب نه دی چې د بچو مشین دی او هغه سټارټ شو بس اوس په بچي پروډیوس کیږي نو تاسو به د خپل وس مطابق او د ملک حالاتو مطابق فیملی ځان لپاره پلان کوئ او دا هغو د ماشومانو تربیت ته هم ګورئ تربیت او پرورش تاسو موږ سره موجود وي پروګرام کې نیمولا سي ډیره مننه تاسو د وخت راکړو ډیره ښکلې خبرې تاسو کې and thank you so much سیلی تاسو سره دا پروګرام همیشه زموږ ډیر زیات په خپل انداز باندې کیږي جی اومدې سره د پروګرام وخت سره ترسي او زه تاسو ته دا هم ویل غواړم چې د خیبر نیوز چې کوم کتونکي دي هغوی به خپل معمول نشریات د حالات حاضره پروګرامز او د سره نیوز اپډیټس ګوري زموږ په سکرین باندې او د سره چې موږ لراکې اجازه د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ د الله په امان